أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دا کلمه دو اجزا دي. یو جز کې منګه وایو اشهد ان لا اله الا الله. د دې جز مقصد دا دی اقرار کول په دې خبره باندې چې د الله نه سوا د عبادت بل څوک حقدار نشتا. خود کلمې دویم جز چې دی هغه دا دی چې واشهد ان محمد رسول الله. اقرار کول په دې خبره باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. اول تا توحید بالالوهیت وی، یعنی عقیده دا ده چې د الله نه سوا د عبادت څوک حقدار نشتا. او د دویمې خبرې ته توحید پر رسالت وی، عقیده زمونږ دا ده چې په دې امت کې سوا د محمد صلی الله علیه وسلم نه لایق د تابعدارۍ چې هر خبره منل کیږي هیڅوک هم بل نشتا. د دې دویم جز د کلمې مقتضا دا ده چې اطاعته فيما امر. د الله نبی اوله خبره دا ده چې سیده تویلی اقبا کم حکمی چې د تکړه دی اقا کې به خبره منی، اطاعت به پما اماره کې. دویمه مقتضا ده د دویم جز د کلمې دا ده والاجتناب والتحذير عما نهى. د الله نبی چې څه خبرونه منع کړی ده هغې نه به ځان ساتي. دریمه خبره مقتضا د دویم جز د کلمې دا ده والتصدیق فيما اخبره، چې د الله نبی د کوم خبرو اخبار ورکړی دی دا به منی چې هغه ټولې رښتې دي، د الله نبی دروغ نه وایي. او څلورمه مقتضا د دویم جز د کلمې دا ده چې عقیده به دا ساتي چې والله يتقرب الى الله الا بما شرع. الله ته د قربت یو لارم نشتره سوا د هغه طریقې نه د هغه شریعت نه چې موږ ته چا ښودلی دی محمد صلی الله علیه وسلم. دا خطبه د دې د وجې نه کومه یو خبره مې واورېدله دسې زما په ذهن کې نه وه چې ګنې یو څوک به ځان ته مسلمان وي
او هغه به د هغه خبرو توهین وکي کمې خبرې یا هغه خبرو ته به په سپک نظر وګوري کمې خبرې چې موږ ته زموږ امام زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کوي. او بیا هغه خبره چې محمد صلی الله علیه وسلم خو داغه حدیث خلا په خپل زیره والله قرآن داغه خبره بیان کړي دی او قرآن په دومره باندې داغه خبره اهتمام کړي دی چې دومره د نور احکام بیان نه دی کړي چې هغه د مانزه موضوع ده چې ان شاء الله دا به په بل جمعه کې بیانوم ان شاء الله. د مخکنا شل صدی یا 14 صدی چې تیر شلمه پر یو حساب جوړیږي او 14 پر بل حساب باندې جوړیږي. 14 صدی کې داسې یو مسلمان نو تیر شوی چې هغه چرته د هغه خبرونه انکار کړی کمی خبرې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. یا په 14 صدی کې داسې څوک نو تیر شوی چې هغه خبرو ته سپک کتلی کمی خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم کوي. خو چې کله 14 یا 16 صدی شروع شو نو مغرب یورپی ممالک د مغرب دومره تسلط پر ټوله دنیا باندې راغی چې د دې مغرب د یورپ د داغې د افکارونه ډېر مسلمانان هم متاثر شو او په دې مسلمانانو باندې په هر قسم باندې د مغرب او د یورپ داسې اثر راغی چې د ډېرو نام نهاده مسلمانانو په هغې کې نام نهاده مولیان او مفتیان هم داخل دي چې هغه د مغرب نه دومره متاثر شو چې دا عقیده جوړه شوله چې په غیر د مغرب د سوچ نه ترقی نه په دنیا کې راتلی شي او نه په آخرت کې. د مغرب دا سوچونه مسلمانانو باندې دومره ترقی کړې ده چې د ډېرو مسلمانانو د خولې نه داسې خبره خیږي چې یاره د مغرب د سوچ نه علاوه ترقی نشي راتللی او د یورپ د سوچ نه علاوه ترقی نشي راتلی. دغه ځنې مولیان چې د مغرب د دې سوچ نه متاثر شو هغه چې سوچ وکړو چې د مغرب د سوچ سره د ټولو نه زیات متصادم چې دی قول د رسول الله او فعل او تقریر د رسول الله دی. هغه ته پته وه قرآن خو یو کتاب دی خو هغه د عقاید او تشریع ډېره زیاته کړې ده او د ژوند د تیرولو د دې تفصیل چې کړی دی موږ ته قرآن کریم نرستا محمد صلی الله علیه وسلم کړی. نو د هغې په ذهن کې دا وه چې د ټولو نه زیات د مغرب د افکارو مخالف چې دي اقوال او افعال او تقریرات د محمد صلی الله علیه وسلم او هغه مغربي سوچ نه متاثر مولیانو د هغې داسې یو لار جوړه کړله چې داسې کار کوو چې د دې حدیثونه به په څه طریقه باندې انکار وکړو او د هغې د وجې نه یو فتنه په دنیا کې جوړه شوله چې هغې ته فتنه د انکار حدیث وایي. لږ د دې بنیاد په 14 یا 16 صدی کې اول زمونږ په دې علاقو زمونږ په دې ممالکو کې د هندوستان پاکستان په دې کې اول د دې فتنې بنیاد سر سید احمد خان کېښودو. سر سید احمد خان هغه سړی دی چې دا په منکرینو د سنت د رسول الله یا په منکرینو د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو سړی. خو سر سید احمد خان بے غیرته منکر حدیثو په میدان کې نشو درېدلی
نو دسی به ښکاره طریقه باندې نه ویلې چې زه حدیث نه منم. خو کله به چې د ده او د مغرب نه یو حدیث خلاف و، که ښه سند به صحیح و او که ښه صحیح حدیث به و، بس ده به ویل چې دا حدیث زه نه منم. خو داسې ښکاره نه شو ویلی چې زه ګنې حدیث نه منم. لږ د هغې زمانې د ده سره یو ملا و چراغ علي، هغه ورسره ملګرتیا وکړه او دا خبر یاد وساتئ. علما ښه خلک دی، د علماو ډېر لوی مقام دی، د مفتیانو ډېر لوی مقام دی. خو دا خبره ورسره ذهن کې کېږدوه چې کوم عالم یا کم مفتی چې کله د قرآن او د حدیث خلاف راغی، نو قرآن کله دته شیطان وایي، دا شیطان دی، دته به عالم نه وي، دته به مفتی نه وي، بلکې قرآن وایي دته به بیا شیطان وی. لکه الله فرمایي وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، دا عالم نه دی، دا مفتی نه دی، بلکې دا شیطان په نوم باندې یادوه. الله فرمایي کله چې یو عالم په خپل علم باندې عمل پرېږدي، رب العالمین فرمایي داسې ملا ته عالم مو وایه، بلکې رب العالمین فرمایي فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، الله فرمایي دته سپی وایه، دته ګولټیر وایه، دته عالم مو وایه، دا د سپي نه بتر دی. بلکې رب العالمین وایي دا داسې خطرناک سپی دی، ان تترکه یلحس، کته پریدم حمیږي او غپیږي، او کتاو تصوی بیم حمیږي او غپیږي. او کله چې عالم په خپل علم باندې او مفتی په خپل علم باندې عمل پریدي، رب العالمین فرمایي مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. الله فرمایي هغه مولیان چې هغې باندې دا لازم شوی وه چې په خپل کتاب عمل وکړي او عمل پرې نه کوي، الله فرمایي دته عالم مه وایه، بلکې الله فرمایي د ده مثال کمثل الحمار یحمل اسفارا، اسې د خره مثال دی چې کتابونه یې په ځان بار کړي دي خو څه فایده وله نه ورکوي. امام المرسلین محمد صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي داسې وخت را روان دی، زما په دې امت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په دې امت کې داسې وخت را روان دی، علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتن وفيهم تعود. داسې وخت را روان دی چې د هغې وخت مولیان به د اسمان د څرمنې د لاندې بدترین خلک وي، او امام المرسلین وایي فتنې به د دوی نه را پیدا کېږي، او دا فتنې به بېرته په دغه علماء څوک کې ورننوځي. دا د انکار حدیث دا د کافرو سوچ دی چې اول په دې ممالکو کې او زمونږ په دې علاقو کې د دې بنیاد سر سید احمد خان او د هغه ملګري چراغ علي دا بنیاد ایښودی. د هغې د وجې نه کله کله به چې ځاله به پکې څه فایده وه، نو بیا به یې ویلي چې دا حدیث خو په بخاري کې راغلی، د خپلې فایدې دپاره به کله ځای په ځای باندې استدلال هم د حدیثو نه کاف. د هغې ثمره دا راووتله چې سر سید احمد خان او د ده ملګري او د ده په شان نور منکرین حدیث هغې سود ته حلال ووه، ځکه سود په یورپ کې حلال دی. نو د هغې د وجې نه اوس پکې ټول مسلمانان مبتلا دي. ولې؟ ځکه د سود خاص کر تجارتي سود چې کوم دی د دې حرمت خو په حدیثو د محمد رسول الله کې راغلی، او د هغې بنیاد د دې خبرې د وجې نه سر سید احمد خان او د ده هم نظره هغې د پردې نه انکار وکړو چې دا پکې په کوم ځای کې راغلی ده چې ښځه به پرده کوي لږ. خو
خدا فتنه په هغه وخت کې لږه کمه وه. وروسته د دې نه یو سړی پیدا شو عبدالله چکرالوي، او هغه خپل یو تنظیم جوړ کو. هغه تنظیم ته نوم کېښودو د اهل القرآن، چې موږ قرآن والا یو لږ. او اوس وخت کې چې څومره منکرین حدیث ته ګوري، هغه هم دقه شان ته ځان ته قرآن والا وایي چې زمونږ قرآن والا وي لکه حدیث. د دې سره به څه کې دا ټکې د مخکې نه دغه منکر حدیث د خپل تنظیم دپاره یو منظم شکل باندې یو تنظیم جوړ شو. او ربطه ربطه دی چې کله ختم شو، اسلم جیراج یو سړی و چې هغه دې فتنې له قهوه ورکړه او په ښکاره باندې دا خبره وکړه چې په موږ باندې د محمد رسول الله د یوې خبرې تابعداري نشته. او د دې فتنې آخري چې د هغې نه هغه پلو بل یو بنیاد، هغه پلو نوره ترقي نشته. کم مشهور خبیث انسان چې کم غلام احمد پرویز چې کله د وجې نه د انکار حدیث دا فتنه دومره ترقي وکړه چې زمونږ ډېر ځوانان چې د قرآن او د حدیث نه نه دي خبر، هغه په دې فتنه کې ورننوتل. د دې د وجې نه نن صرف یو څو خبرې کوم. او د منکرین حدیث چې څومره اشکالات دي، زه د الله نه سوال کوم، د الله نه مدد غواړم چې زه هغه خبرې چې د منکر حدیث چې څه خبرې دي هغه زه د قرآن نه هغې ته ثابتې کړم، چې حدیث چې نه منې نو قرآن به خامخا نه منې. د منکرین حدیث یو درې نظریې دي، او یا زما په علم کې څلور نظریې دي. دا خبرې ذهن کې یاد ساتل غواړي لږ، چې دا څلور خبرې چا کولی ته داسې پویه شه چې دا سړی د منکرینو حدیث سره تعلق ساتي، یا د هغې د کتابونو، یا د هغې د انظارو، یا د هغې د افکارو نه متاثره دی. دا سړی د ټولو نه اولنۍ د منکرینو حدیث وینا دا ده چې په موږ باندې د محمد رسول الله تابعداري نشته. او زه وایم چې د کم چا دا نظري د ده په کفر کې هم شک نشته. منکرین حدیث اوله نظریه وایي یوه وحی ده بس قرآن دی، بله وحی پکې کم ځای کې راغلی ده. او دا خبره پاکه کوي چې د قرآن په پویه کې حدیثو ته یا رسول الله ته د سره ضرورت نه، نعوذ بالله من ذلک. دا یوه د منکرینو حدیث یوه نظریه، یو خبره دا ډېره. دویم منکرین د حدیث هغې وایي د رسول الله تابعداري شته، خو صرف په صحابه کرامو باندې تابعداري وه، په موږ باندې د رسول الله تابعداري نشته. چې څومره منکرین حدیث دي، دویمه نظریه د هغې دا ده. او دریمه د منکرین حدیث نظریه دا ده چې حدیث یا د رسول الله خبره تابعداري پکار ده، لازمی ده، خدا حدیث شری منگ تا پا صحیح سندونو سرا ندی را رسیدلی. صحابه کرامو اغی پی زکا عمل کاو چا اغی تا پا صحیح سند سراو اغی دا رسول اللہ نوریدل، اور اس دا حدیث منگ تا پا صحیح سند سرا. او زوی امد دی زمانے دا منکرینو دا حدیث چکمی او کس بخاری پس خبری کولی، بخاری پخلک سپک آڑاولا یا مسلم سپک آڑاو یا حدیث و کتابون صحائی ستے پخلک سپک آڑاول دا تپویشا چه دا آغا کس دے چه دے هم دا متاثر دے او دا هم اثر قبول کرے دے دا منکرین و حدیثنا. آغا کتاب چه آغا دے امت
ټولو مسلمانانو منلیو چې د الله د کتاب نرسته قرآن نرسته دا غي لوی مقام دی او د دې امت علماو دا خبره کړې وه چې څوک په بخاري او مسلم پسې سپکې خوله خوځوي او د هغه د خولې نه غلطه خبره راوځي من یهون شانهما فهو مبتدع چې څوک دې دواړو کتابونو ته سپک ګوري پوه شه چې دا هغه سړی دی چې دا مبتدع دی ځکه یې سپکو ته ګوري. شیخ رشید احمد گنگوہی رحمه الله وی زه ویما چې صحای ستو ته وی څوک سپک ګوري زه ته وی مبتدع نه وایم زه ته کافر ویما. بخاری په خوله کې غلطه ماړه وه مسلم په خوله کې غلط ماړه وه ترمذی ابو داود په خوله کې غلط ماړه وه موطا په خوله کې غلطه ماړه وه ابن ماجه په خوله کې غلطه ماړه وه دې ته په غلط نظر مه ګوره بلکې د دې دفاع وکړه د دې نصرت وکړه. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله وی وانصر مقالتهما كنصرك للذي قلدته بغیر ما برهانی. د بل چا خبره چې بی دلیل مانی او د هغې ملګرتیا کې د بخاري او د مسلم ولې ملګرتیا نه کې دې تا ته په هر ځای کې رسوي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او خپل ژوند یې د دې لپاره او د امت ټولو مسلمانان ویلي چې د بخاري او د مسلم مقام ته د یو چا مقام نه رسیږي. خو اصل کې دا سړی چې په بخاري پسې خبرې کوي یا داسې خبره کوي چې د بخاري په یو حدیث عمل نه کیږي یا د بخاري په یو حدیث باندې عمل څوک نشي کولی یا په هر حدیث څوک عمل نشي کولی ته پوه شه چې دا هغه سړی دی چې دا د منکر حدیث د آثارو نه متاثره دی. زمونږ عقیده داسې ده مونږ وایو چې یو سړی په غیر د محمد رسول الله د خبرو د منلو نه مؤمن نشي کېدی. بس موږ هغه چاته مسلمان نشو ویلی موږ هغه چاته مؤمن نشو ویلی چې څو پورې دې خبرې ته سر نه ایښودی چې محمد رسول الله چې څه ویلي دي د هغه اوامر منم د هغه نواهي منم د هغه ته اخبار منم هغه چې کوم شریعت راته ښودلی دا منم او دا خبر زه د ځان نه نه کوم. رب العالمین زما مخې ته چې کوم قرآن پروت دی په دې قرآن کې رب العالمین یو داسې عجیبه تعبیرات کوي چې د هغې آسان چې امی انساني ام د هغې په مقصد باندې پوهېږي لږ. رب العالمین یو ټکی رسې وایي فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله فرمایي د سیندا لکه د ځینې خلکو ګمان دی د ډېرو خلکو دا خیال دی قرآن بس دی حدیثو ته پکې څه ضرورت دی. خو الله فرمایي الله رب العالمین په دې خبره قسم کوي او رب العالمین چې په کومه خبره قسم کوي والله هغه خبره د رب العالمین په نسبت باندې ډېر زور لري هغه خبره چې الله فرمایي زما د ستا په رب باندې قسمي محمد ته وایي صلی الله علیه وسلم. داسې سړی چې رب العالمین د هغه په ژوند باندې قسم کوي رب العالمین په داسې د خپل رب دا رب اضافت هغه ته کوي دا په دنیا کې یو سړی دی چې هغې ته محمد صلی الله علیه وسلم ویل کی. محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې رب العالمین وایي اے محمده ستا په رب مې دې قسمي قسم په دې خبره کومه چې لا یؤمنون هغه خلک دی مؤمنان ځان ته نه وایي هغه مؤمنان نشي کېدلی تر څو پورې دا خلک مؤمنان نشي کېدی حتی یحکموک زما نبی چې ته وله کومه فیصله کې چې حقه فیصله چې تی څو پورې حکم نه ګرځولی په تا باندې څو پورې فیصله نه کړي زما دې ستا په رب باندې قسم الله فرمایي چې داسې خلک دې ځان ته مؤمنان نه وایي. بیا الله فرمایي یوازې داسې نه ده یوه مسله کې نه فیما شجر بینهم
چې څومره مسلې راځي پاره خبره کې با په چا باندې فیصله کې راشه محمد صلی الله علیه وسلم څه ویلي دي باره کې بیا الله فرمایي واځي فیصله م ترې نه غواړم یو دوه خبرې ورسره نورې دي ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا د نبی په خبره به خفه نه د نبی په خبره کې په زړه کې څه پریشانی را نشي داسې چرته ونه وي چې څوک سنیان ډیر دي داسې چرته ونه وي چې منونکي د محمد رسول الله زیات دي د هغې د یېرې د وجې نه منمه او رب العالمین فرمایي یو دریمه خبره دا ده ویسلمو تسلیما د نبی هرې خبرې ته به غاړه ږدي او هغه به په خپل ژوند کې عملا راولي که دا درې خبرې پکې رانلې زما دی وایي ستا په رب قسم یې داسې سړي ته زه سره مؤمن نه وامه بس قرآن یو خبره کوي او دا خبره ته چې زه کله سوچ وکړم دا خبره یاد ساتئ د نبی د خبرې چې څوک خلاف کوي یا په نبی پسې چې څوک خبرې کوي یا د نبی د حدیثو په کتابونو پسې چې څوک خبرې کوي دا خبره یاد ساته فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه یاد ساته د نبی د سنتو خلاف کوونکي انسانا هغه انسانا چې د نبی په حدیثو پورې خبرې کوي زما د ستا په رب باندې قسمي زما د په خپل رب باندې قسمي ته به خامخا د دنیا نه مرتد او کافر زی دا خبر یاد ساته وي په نبی پسې چې چا خبرې کړي د نبی د حدیثو چې چا خلاف کړی د نبی د حدیثو د کتابونو چې چا توهین کړي والله دا سړی به د دنیا نه کافر او مرتد زی ځکه رب العالمین د ټولو نه لویه فتنه ارتداد او کفر او شرک دی چې ګور یاد ساته د دې خبرې خلاف کول وړه خبره نه ده کفر ته به ورسېږي او دا خبره رب العالمین یو خبره کوي یو بل ځای کې سورة احزاب کې وایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا الله وی یو مؤمن خزه د پاره نه دی جایز چې الله او دا رسول دی یو خبره وکي یو فیصله دی وکي اي يكون لهم الخيره چې الله فرمایي خپل خوخي به نه چلے پدې کې د الله او د رسول په خبره کې خوخه نه منما بیا الله فرمایي که څوک د الله او د رسول خلاف کوي فقد ضل ضلالا مبینا کار گمراه شلی بس ستا په گمراهۍ کې د سر شک نشتا چې ته د الله د نبی خبرې خلاف کوي د سیاحتونو چې زه قرآن کې را جمع کوم والله ټول قرآن د دې خبرو ډک دی په قرآن کې دا قرآن چې زما مخې ته پروت دی په دې کې داسې وایي من یطع الرسول فقد اطاع الله زما د رسول چې الله وی چا ومنه د زما ومنله داسې نه دی ویلي په قرآن کې چې الله وی زما چې چا ومنله د رسول یې ومنله په دې قرآن کې رب العالمین فرمایي ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا الله فرمایي زما د رسول چې څو خلاف کوي دا سړی به ذلیله کیږي او تاسو کوري هغه انسان ته څوک چې د رسول الله خلاف دی ورځ په ورځ د ذلت او د شرم سره مخامخ کیږي کله رب العالمین فرمایي زما د رسول چې څو خلاف کوي رب العالمین فرمایي اولئک فی الاذلین الله فرمایي دا به زد دننه په ذلیلانو کې نه باسما دا سړی به چرتم ترقیونه کې ان شاء الله آئنده جمعه کې د دې خبرو لږ په دمه دمه باندې وضاحت کو دا د دې لپاره کومه خپل غاړه آزادول غواړي قرآن کې رب العالمین فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلاة رب العالمین وایي د هر باطل لپاره ما همیشه د پاره یو څوک داسې پیدا کړي چې د هغه دفاع کوي او الله فرمایي که داسې خلک مې نه پیدا کړي دا د دین مراکز به ټول ختم شوي
من الدين كشف العيب عن كل باطل وعن كل بدعي أتى بالمصائب ولولا رجال مسلمون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب. د دین یو اهمه حصہ دارا چې څوک د الله د دین خلاف کوي دا هغو عیب بحکاره کوي او که داسې نه دی دا ټول دین به ختم شي. ځکه زمونږ فریضه دارا زمونږ نه الله د علماو نه دا وعده اخیستې ده چې تاسو له مې کم حق درکړی الله ویلي لتبیننه للناس ولا تکتمونه. الله فرمایلي و ای مولیانو چې کم حق مې درکړی دا خلکو ته واضح بیان کوي په دې کې کتمان به نه کوئ. دا کومه خبره رب العالمین چې د ټولو انبیاؤنا د آقا محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې دا لوظ اخیستی و چې کله آخري پیغمبر راغی د هغه خبره به منئ د هغه به تصدیق کوئ. موږ څوک یو د دې د وجې نه د هر مسلمان فریضه داره چې په دې خبره باندې خپل ځان خفه کړي. هر سړی چې د انکار حدیث خبره کوي هغه سړي ته په بد نظر باندې وګوره د هغه سره د خپل تعلقات ختم کړه هغه ته په سپک نظر باندې هغه ته د مؤمن او د مسلمان په نظر مه ګوره. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.